په टी20 ورلد کپ کې د پاکستان ټیم خراب پرفارمنس وجه په ټیم کې ګروپ بندي ده جی. دا خبرونه به تاسو د راتلونکي ټایم کې ډیر زیات ملاویږي کله چې پاکستان کرکټ ټیم وطن ته واپس راشي او د ورلد کپ د جرنی خپل ختمه ده. وختر نه پس په ان شاء الله دا خبرونه تاسو ډیر زیات ملاویږي چې په ټیم کې ګروپ بندي و فلاني پلیر فلاني سره نه لګي دا فلاني پلیر فلاني سره نه ملاوي دا په ټیم کې دوه ګروپ جوړو. دا خبره به تاسو ډیر زیات اورئ چې په ټیم کې پټان ګروپ بیل جوړ دی په ټیم کې پښتنو ګروپینګ کړي دي. دا به هم ډیر زر اورئ جی. مکمل تفصیل په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. ټیم کې ګروپ بندي ولې شوې ده په څه وجه باندې شوې ده کم کلاړیان ګروپ کې شامل دي د چا ګروپونه دي په دې باندې تفصیلا خبره کوو او تاسو به هم خپل رائے ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کوئ. ټول نه پهله خو خبره کوو د کپتانۍ حواله سره بابر اعظم له چې کله کپتانی میلو شو دوباره هغه کپتانی ایکسپټ ک پاغه باندې شاهین افریدي خفاو ډیر زیات خفاو چې هغه ټایم کې د غي آرمي هغه ټریننګ هم روانو چې کې دا خبرونه هم راتل چې هغه آرمي ټریننګ پښوا پرې خېده او شاهین افریدي کور لته دي. هغه کې حقیقت کو نو خیر پاغه باندې موږ په دې ویډیو کې خبر نه کوو. خو شاهین افریدي بیا په خپل انستګرام باندې یو سټوري لګولې و چې ما مراوي خو یو کو زرا ویښ شم ما ملر کاروي او کو شریف تاسو ما دل کاروي او زرا پاسې دم نو بیا به ټولو د پاره ډیر زیات ډینجر جوړ شم. یو سټوري راغلی و شیر غونتی او شیر لګولې و سټوري لګیدلې و چې هغه نه هم شاهین افریدي یو پیغام خام شاهین افریدي په دې خفاو چې بابر اعظم له کپتانی دوباره ولې ملو شو نو هغه نه پس په ټیم کې د شاهین افریدي او د بابر اعظم خپلو کې نه لګیدا یو بل سره به خبرې کولې خو هغه رنګ غب شپ هغه رنګ فرندشپ نو چې مخکې بسنګ تاسو له یاد شي چې مخکې کله د بابر اعظم د کپتانی د لری کولو خبرې وینم د شاهین افریدي ټویټ کړو چې سوچ نه بیمت چې به هغه ټویټ ډیلیټ هم کو خو مطلب دونه په یو بل باندې مین دومره د یو بل سر بهشتو دومره د یو بل سایډ بهشتو اوس هغه بابر اعظم او شاهین افریدي په خپلو کې نه لګیدا او دا ډیر ټایم نه تقریبا تیر شوي 2 میاشتو داسې د خپلو کې نه لګي په ګراوند باندې یو بل سره لګي ډېرې خبرې اترې کوي خو خپلو کې نه لګي د یو ټیم چې مین بالر او مین کپتان د خپلو کې نه لګي شنو تاسو وایي چې هغه ټیم به میچو ګډي هیڅ کلم نه ګټ ټیم چې کم دی هغه ټیم ولا ځکه ویل شي چې دی کې بټول یو لس ولا کلاړیان لوبه کوي یو لس کلاړیان به افورت شو کوي یو لس ولا کلاړیان به اتفاق کې راځي نو اله بدی مخالف ټیم لا شکست ورکوي اله بدی د مخالف ټیم نه میچ ګټي. نو خبرونه به تاسو راتلونکي ټایم کې نور هم تلنګ خبرونه به سره ان شاء الله زم شریک کوم نور به هم تاسو په سوشل میډیا باندې ووري او غټ خبردار دي چې پاکستان ټیم کې ګروپ بندي ده ګروپ بندیوز د چا ده کم کلاړي ګروپس جوړ کړي دي دا راتلونکي ټایم کې پوره تفصیل تاسو له ملاويږي چې د بابر اعظم په ګروپ کې څوک دي او شاهین افریدي په ګروپ کې څوک دي. دا خبر به هم تاسو له ملاويږي چې د پاکستان کرکټ ټیم کې د پښتنو بیل ګروپ دی پښتنو ګروپ کې څوک په خورزوان به شاهین به افتخار به دا نسیم نسیم شاه خیر مال نیوټرل ښکاری نسیم شاه چې کم ایفورټس په گیم کې لګي کم مطلب د میچ ګټلو د پاره کم کوششونه کوي نو زما خیال هغه به یو کلاړي هم په دې ورلد کپ کې نه کړي کم ایفورټس نسیم شاه خولو. نو غټ خبرونه روان دي جی او ټریلینګ خبرونه روان دي په ټیم کې غټه تبدیلیاں هم کې دوه ولدي غټ کلاړیان د ټیم نه ډراپ کې دوه ولدي راتلونکي ټایم کې به ټول تفصيلات ان شاء الله تاسو سره زه هم شریک کوم په میډیا بدل هم ملاويږي. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام.